ته د خلکو لوی یوازې انقلاب ته جوړ سرباز دی. اوس زه خواست کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمن محترم مشر ګران محمود خان اصلچي ته چې هغه راشي تاسو ته خپله په زړه پورې وینا هر اړخیز وینا وړاندې کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او بریالۍ خاورې د پښتانه قام د مرکزي ښار کوټې دلته پرس کلب په دې تالار کې راغونډ شوو. د پښتونخوا ملي پارټۍ ډېرو پیاوړو کارکونانو، سپین ږیرو مشرانو، عزیزانو، تر ټولو دمخه زه له ځان له طرفه د پارټۍ د مرکزي رهبرۍ له طرفه د ټولو مشرانو له طرفه تاسې ټول ته د تېر شوي اختر مبارکي وایم. اختر مبارک سه. که چا تراویح کړي خدای دې قبول کړي، که چا نور عبادتونه کړي خدای قبول کړي، او که چیرې یو کمزوري به موضوع شوی وي دا نه مانا روژه پکې تللې خدای دې معاف کړي، راوبې ګرځي یا کور خراب وي او میاشتې والله خو وایي چې یوه روژه راوګرځوئ ته یې غلط اختر جوړ کړی. دا په پاکستان چې جوړ شوی دی دېرش ورځې نه دي پوره کړي، نو په موږ اویا کال روژې به راګرځو کم سے کم 3 میاشتې راوبې ګرځو پروان نه لرو په روژه عادت شو. عزیزانو، نن د ګران ملګري محترم عبدالرحیم خان مندوخیل نن څلورم تلین موږ په داسې حالاتو کې لمانځو. پر دې باندې رحیم صاحب زیارتوال عثمان خان ډېر په تفصیل وغږېدل. موږ به هر وخت په جلسو کې ویل، خو په کوم حالاتو کې نن د رحیم صاحب تلین موږ لمانځو تر دې خطرناک بد او د ارادې راټولولو وخت زموږ په تاریخ کې پر موږ نه دی راغلی. رحیم صاحب څوک وو، رحیم صاحب څنګه وو، رحیم صاحب بیکګراوند څه وو، د رحیم صاحب خدمات څه دي، دا د ښکاره کتاب خبره ده. پر دې چې څومره غږېږو د اور وخت غواړي او اخلي. عثمان خان ویلی چې د رحیم صاحب تلین جوړوو په کوټه کې، ما نو دا خیال و سړی رحیم صاحب دپاره د مختلفو سیاسي پارټیانو ملګري ادبي شخصیات، چونکې د رحیم صاحب خپل شخصیت داسې و چې راغلو یا کې موږ خپله جلسه کوي ده نو مې د سیمینار ورکړی دی. بس خو دا هم ډېره ده، دا هم ډېره د کور یو دا د رفیق صاحب راغلی ډېر په تفصیل یې دغه وکړي. رحیم صاحب دی زموږ نور مشران ملګري دي. دا پکار ده چې موږ سم ادبي علمي سیمینارونه پر کړي وای، نو به عالمانو خلکو، تاریخ سره ولد خلکو، د مبارزې سره ولدو خلکو، د ادب سره ولدو خلکو ښه په تفصیل خپل مقالې وړاندې کړي وای. هغه به زموږ دپاره به یو کتاب په شکل کې، د دغه په شکل کې وای. پروا نه لري رحیم صاحب کول مسته په خدا کول موږ به یو یا به نه یو، سیمینارونه به هم وسي. خو عزیزانو، دا زما زامن دواړو ما ته لګیایي، زیارتوال او بل عثمان، ته به ډېر په تفصیل غږېږې او داسې حالات دي او داسې حالات دي. دوی چې ورته ودرېږي کښېنه نه ګرځي. دا
دغه څه شي پاتې نشي بارا دا ښه خبره ده خدای دې پښتونخوا ولايت پارټي ته نور توان ورکړي چې دا چې هر څومره ډېر ملګري په درځونو او ستا ان شاء الله په درځونو داسې ډېر ملګري شته چې د خپل کام پر ستونزو باندې د خپل کام پر مشکلاتو باندې د پاکستان پر سیاست په دې کې د پښتانه کام د نورو قومونو پر دې باندې په تفصیل ځواب کولای شي په صحیح معنا تجزیه وکړي او کمزوري موږ وباسو نو هم غړي بنا چو په دغه دوړو کې ان شاء الله د دې ډېر لوی امکانات شته که خدای کوم ان شاء الله دا حال بګوای ته بګوایست کوم رژیمت وکي موږ کمزوري وېسته او موږ یو بل سره گزاره وکړه تنقید خو تنقید خو یو عمر دی لکه چې کوم ازادي مو شروع کړې ده لکه بیکار وایي خپل پښکر وو چې دا کمزوري وباسو زما داسې ایمان دی لکه ته دې ګورم تاسو فکر خلک جلا فکرونه لري ګناه نه ده ته چې یو کار کوي ته به دې ته نه درېږي چې وروره موږ 15 کسو دا به څنګه کوو 10 کسو دا به څنګه کوو ته به خپله یو غوټه جوړوې یو غوټه به جوړوې د هغې به یو چوکاټ جوړوې د هغې به یو ډسپلین جوړوې خپل دغه به در معلوم وي زه چیرې ځم بیا به نو د الله پاک کومک غواړي دا دومره زورور اصول دی دا رب العالمین د پیغمبرانو دپاره هم دی بدل کړی 1,40,000 پیغمبرانو هادیانو انسانان مني یا مسلمانان مني په دې کې نیم هغه د خلکو مړه کړل نیم هغه پیغمبران دي چې خلکو د درخت سره وتړل ویرې یې بل داسې پیغمبران هم ستا چې تا تصور نن 100 کاله تبلیغ یې وکړي چې ولس یې بلیج وهلی و په اوبو یې ژړي په پښو یې ژړي اوبه درنه وتلې وې نه راولاړېدل دا غریبان دغسې ولاړ او چې د کوم پیغمبر سره د کوم هادي سره د کوم دغه سره د ولس یو ډله راپورته شوې ده بیا الله پاک په قرآن شریف کې ګواهي کوي نصر من الله او فتح قریب ته یو ډله جوړه کړه خواري د الله وتړه ولول پاکستان چې جوړ شوی دی موږ ګټ 10 لکه خلک مسلمانان حج ته ورځو دا 10 لکه مسلمانان هر چکشین خدای امریکا غرب کې خدای روس غرب کې خدای کوپر غرب کې خدای پلانا غرب کې خدای په توفو کې چنجي پیدا کې خدای په جازو کې مژک پیدا کې پر دې ملک خان چې وځي مړي ولا ول ته خو دا جوړه کا یو کتاب خو جوړ کا چې زه تا ووینم بیا به ان شاء الله زه دغه سره کوم دا قانون دا د هیڅ چا دپاره نه دی بدل شوی الله به یو سړي ته وویل چې ته زما پیغمبر دا زما پیغام بس بسم الله ډبرې به ته خورې لرګي به ته خورې وهل به ته خورې تکلیف به ته کوې وزورور ته به ته درېږې که تا یو 15 کسه 10 کسه 20 کسه قربانۍ والا همتګري ځوانان پیدا کړه بیا انشاءالله زه رب العالمین یم بیا زه ستا ملګری اکثره پیغمبرانو ته چې ملګري به یې راټولول په قرآن کریم کې دې بیانونه شته دا د زورور خدای دې زورور چې شته خانان مانان دا بلوي دې پورې خندل و دا څه رزیلان یې پر ځان وړ کړي دا رزیلان دا الفاظ به دا رزیلان دا د خدای وژ دا به زموږ ته لارې راشي دا به زموږ انقلاب راوړي قرآن شریف کې الله پاک وایي چې دا به وخت ثابته کړي چې رزیل ته یې که رزیل دا لښکر خبره دا ده انقلاب ته د وژو سره خو ولس مخامخ وي پرور خو موږ د ده د زده کړو چې زده کوو د لوړ سره خدای مخامخ وي د سپور سره خدای مخامخ وي د تکلیف سره خدای مخامخ وي خو د پارټیانو کمال دی او د ویش خلکو کمال دی چې دوی ته تنظیم ورکړي او د دې لوړو سپورو سره خلاصون لار وموښي بیا ولسونه انقلابونه کوي بیا ولسونه باچې اړوي بیا ولسونه هغه کارونه کوي چې په دنیا کې چا نه دي کړي نو ورونه پښتونخوا ملي پارټۍ یو مرحله ده د نظریاتو دایي دا د پیغمبرانو دپاره هم د دنیا د ښو خلکو دپاره هم چې ته وخت یې تاریخ شروع کړې مرحله داسې وي چې خلک خبره پر لویو خلکو بده لګېږي چې دا څه د خدای له غږ لپاره دا خو موږ ته مشکل جوړوي
په ډبره یې وله بازا به وایي خلکو ته خدا باسه پلانا کوه داسې یو مرحله راځي چې د پارټي مشران یا پیغمبران یا هغه خلک چې خدای پاک شعور وکړي هغه په ولس کې ګرځي خلک د میلې په معنا د بل په معنا سړي ته خدا باسه په ډبره یې وله دی ولس نسل پرېږدي بیا په دې مهنت کې بیا یو داسې مرحله راځي چې ولس متوجه کېږي خواهش لري چې هغه سړی چیرې چې ماته وګوري د پښتونخوا ملي پارټۍ هغه درنې مرحلې تېرې شوي دي اوس پښتون ولس پښتونخوا ملي پارټۍ ته هم یې تقریر ته متوجه دی هم یې جلسه ته متوجه دی هم یې میټینګ ته متوجه دی هم یې سهار ماښام ریډیوګانو ته متوجه دی موږ اوس د بدلون بهترینې مرحلې ته تللي زموږ ولس اوس که د چا خبره اوري د پښتونخوا ملي پارټۍ خبره اوري اوس که موږ که غلطي کېده یا ولس کامیابي نه کوله دا ذمهواري به پر رهبري بیا پر دې خبرې پر ولس به نه وي موږ به خپله خبره خپل ولس ته سمه نه یې رسولې ولس اوس تیار موږ دلته په پاکستان کې ما مخکې دا خبره څو واره کړې ده موږ انسانان په دې رشته موږ د هر انسانانو سره وروري لرو موږ یو خلک یو هغه خلک چې تخلیق داسې مني لکه مزدوري چې وایي نو د حوا نه او آدم علیه السلام بچي دي ټول انسانان د پښتونخوا ملي پارټۍ هغه کارکون چې دی تبدیلي غواړي دی واقعي د دې خپل کام د دې لوږو سپږو علاج غواړي دی د دې کام داسې دی لکه سفیر دی که په چین کې دی که په روس کې دی که په امریکا کې دی که په عربو کې دی که په دغه کې دی به د انسانانو سره خپل رویه انساني ساتي انسان به انسان بولي پر دې بنیاد به کرکه نه جوړېږي چې وایي هاي څه به دا دی چې شی اغوستی خو مسلمان نه دی خای زموږ خو بدلون یې نشي څنګه دی پښه یې نشي څنګه دی یا موږ انسانان یو موږ به انسان بولو او د دوی سره کرکه پر دې انسان سره پر دې بنیاد کول چې د مذهب څه دی پر دې بنیاد کرکه کول چې د رنګ څه دی پر دې بنیاد کرکه کول چې د ژبه څه ده دا ډېره لوی ګناه ده د چا سره د ډوډۍ سره انکار کول چې نور د څنګه وخورم دا خو دغه نه دي نو موږ یوه رشته انساني ده د هر انسان په سره زموږ انساني رشته برابر دی بله د قرآن شریف آیات هم دی پښتو هم دغه وایي الله پاک وایي ښه مسلمان هغه دی یا ښه مؤمن هغه دی چې کوم شی ځان له غواړي بل دې وکړي که زه ځان له ښه کالي غواړم که زه ځان له ښه کور غواړم که زه ځان له ښه موټر غواړم که زه ځان له چیټې وچې غواړم زه به داسې سړی یم د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکون چې زه به د هر چا دپاره دا شی غواړم د هر چا دپاره ګزاره کوم بل انسانان ګور انسان خو د خدای انسانان دي هغه ورځ ډېره لرې ده چې ګډ انسانان به یو مذهب هغه ورځ ډېره لرې ده چې ګډ انسانان به یو دغه نو طریقه بیا دا وي زموږ ځینې علما د سیکولریزم بله معنا کوي سیکولر معنا ده چې ته د یو هندو سره کښېنستی سې چای ورسره کولی سې ته د یو هندي ته لاس ورکولی سې ته د یو فرنګي سره ډوډۍ خوړلی سې دې ته سیکولریزم وایي پاتې شو د مذهب خبره یو سړی مذهب نه مني زه خو بنا لرم ته پوهېږې مذهب بندي کوي نه مني ما څه کار زه یې منم زه مسلمان یم ته یهودي یې ته عیسایي یې ته فلانا یې نو به ګزاره به سره کوو ګزاره به داسې کوو چې ته به زما د پیغمبر عزت کوې زه به ستا پیغمبر ته بد نه وایم ته به زما د عبادتګاه عزت کوې د خټو جومات دې ته به بېعزتي نه ګورې زه به ستا په مندر کار نه لرم چې څه وخت لمانځه له راغلو که دې نه کوم یې کوم که تا نه کوم زه یې کوم عیسایي ته یې کوې ورسره خپلې ګرجې ده یهودي ته یې کوې ورسره فلانې ده کاروبار چې سره کوو په کاروبار کې به موږ د انساني رویې انصاف به وي شرافت به وي زندګي به خبره دا ده عزیزانو
ځاني زموږ کیریکټر چې داسې نشي موږ پښتونخوا ملي پارټۍ د جهان په دې لوی کتار کې نشو درولای. بله خبره بیا راځي چې هر قوم انسان یې بیا مذهبونه راځي بیا قانون راځي. موږ یو قانون په جهان کې بیخي ډېر لوی قانون دی. دا چې خپل مځکه ده، دا چې خپل وطن دی، دا چې خپل دغه معلوم دی، دا چې ملکونه دي. پاکستان یو ملک دی. پښتونخوا ملي پارټۍ ګناه څه ده؟ د دوی ارادې نه دي چې زه ترې بیروم، نه بیره څه بیره الله پاک وایي چې بس بیره به یو له ما کوي، د بل چا به یې نه کوي. مرګ شته خامخا شته، چې په غار ننوځي هم شته، چې د بل په پښو کې پروت یې هم شته، چې د بل در لکۍ دیوالې هم شته خامخا. نو چې شته په کار ده چې نارینه سړي ده، بهادر سړي ده، په کار ده چې یو ورځ مرګ راشي. د هره ورځ مرګ وایي ای ما ولي، وایي ای ما لالۍ، ای ما په چاړه وایي، ای زما موټر به ضبطي، بیا زندګي خوند نه کوي، بیا زندګي خوند نه کوي. مرګ شته خامخا شته. خدای دې په عزت راولي. تر مرګه ځان رسول دي، تر مرګه ځان رسول دي، په همت رسول دي، په طریقه رسول دي. پښتونخوا ملي پارټۍ د هیڅ چا سره پر دې بنیاد چې د کوم قام دی، د کومې ژبې دی، د کوم مذهب دی نه کرکه کوي. دا کار ګناه بولي، ګناه کبیره یې بولي. د هر قام احترام کوي، د خودمختارۍ احترام یې کوي، د وطن احترام یې کوي، د فلاني احترام یې کوي. د ټولو قومونو سره دا غواړي چې زما د هغې احترام هم کوي، لیکن خلک دا نه کوي. پاکستان کې پښتونخوا ملي پارټۍ سګیله څه ده؟ د پښتونخوا ملي پارټۍ سګیله موږ دې خلک ووایي. ما ته یو چا ویل، زه د بیرې دپاره نه وایم، ملګري اوري ناسته ده، لږ وخت کېږي، خو زه یو چا مېلمه کړم چې ورغلم، یو دی د یو بل سړی ناست دی. دا په کسه کوم چې دوی واوري چې ته یې په خبره کړه. یو د کوربه ناست دی، یو بل ځوان ناست دی، ځوان یا سړی. چې کښېناستو، چې مجلس راونېدی، ده مو ما ته ویل چې دی د پوځ فلانی شی دی، دا زه مېلمه و ده ته یې وویل چې دا قدرغه نوم ښه، زه په قدرغه نوم اخلم، دی نوم و ده ویل دا قدرغه نومېږي، دا پښتونخوا ملي پارټۍ دی. و ده ما ته ولې پښتونخوا ملي پارټۍ؟ ویل ما ورته وویل زه ځکه پښتونخوا ملي پارټۍ یم چې پښتونخوا ملي پارټۍ په پاکستان کې هغه پارټۍ ده چې وایي راسئ دا ملک د آئین په چوکاټ کې وچلو، راسئ دا ملک په انصاف وچلو، راسئ دلته ملک ته غریبانو ته خلکو ته خپل حقوق ورکړو، هر چا ته خپله ژبه خپله دغه ورکړو. نو سره ګرم شو، ول ده راته ویل پر دغه خبره خو زموږ پر موږ بده لګېږي. ما پلاني ته پلاني وویل چې پلاني خلک مړه کوي، ډېر یې په عذاب کړي یو موږ، مړه یې کوي. ول موږ ورته ویل چې وژنو یې نه، په بله طریقه به یې مړه کړو. دا پلانی نه مې واخیستی، په دې پلاني پسې زه ولاړم پلاني ځای ته. اول پلانی ما ولیدی، هغه ډله چې اوس که کړې وي دا ما درولې ده. د 18 په الکشن کې موږ دا وکړ، موږ ته یې وکړم هلته ورسولست. ورته ویل هر شی چې دی تی خو مې ناکامه کړه. ورته ویل هر څه چې دی اشاره مې څه کوي، اشاره مې څه خبره و تی خو مې ناکامه شوه، ما وکړم هلته مې ورساوه. نو چې مجلس مې سره ګرم کړي، ورته ویل هو چې کوم بلا موږ راوستلی دی هم زموږ دا نه مني. مې ولې ولی شو ورته لیونی موږ دا نه مني. ځان د خلکو ارادې ده، موږ دغه نه کوو. موږ نه بدماشان، نه قاتلان، نه د قاتلانو ملګري، خو یوه خبره کوو په نرمه ټکو. ما نه شورول، زما کشران مه شورول، زما پلانان مه شورول. سم به ځان خبروي، هم یوه اداره هم دا بله اداره، چې زما یا زه یا زموږ بچیان یا زما ملګري چې مال یې وخوري، بل څوک ولکه پر ولاړ شي بېرته. خلکو بچیان دې دپاره راوړي دي
که تا ته رښتیا خبره کړه ته یې وژنې ته لیونی که مغزه خراب زموږ مورچیش سرمایه ده نارې وهي وایي پاکستان اسلام مسلماني نه د اسلام خو مغز دی لعنت الله علی الکاذبین پر درجو غزن د خدای لعنت دی بل ځای د قرآن شریف آیات دی وایي ته رښتیا ګواهي مه پټوه که ستا د پلار خلاف وي که ستا د ورور خلاف وي که ستا د پلاني خلاف په رښتیا به ته مرګچي وژنې مرګ خو ستا ډېر خلک دې مړه کړه ګټه یې وکړه ژوندی بچو 18 میاشتې د پانسۍ په ګاټ کې ناست و جلوس نه راوتی مړ بچو کم ځای ته ورسېدی 18 میاشتې د پانسۍ په ګاټ کې یوازې ناست و جلوس نه راووتی غریب په یو سر مړ شو تا مړ کړي د جای څه شو تا سردار نوروز خان او د ده زامن په قرآن ماشوه کړه مړه دي که زور یې کم ځای ته ورسېدی تا دا تاولا منګل زوی اسد نومېده اسد ځوان هلک 25 کاله مخکې مړ کړي ته اوس تاولا په لارې مې وایسې تا مدکبر کاکو مړ کړي وښی سه پردوی نه توان یې نه پوهېږي مړه یې که د پښتونخوا میډیا پارټۍ 15 کسه 6 کسه ته مړه کړه بیا به تا ته خوند نشي پاکستان چې کوم ځای درېږي د موږ سره خلک پام کوي موږ بچیان دې دپاره نه دي راولي چې خلک بې وژني موږ ته مور پلار دا ټریننګ نه دی راکړی چې خطره در باندې راغله درواغ به وایه پاکستان موږ چلول غواړو داسې چلول غواړو چې دا به جمهوري وي په دې کې به د طاقت سرچینه پارلیمنت آئین به بالادست هر سړی به د عدالت پر مخ برابر وي تا چې را روانه کړې ده موږ ته نه خبره عثمان خان وویل ګوره خبره دا ده 200 مشته د پښتانه ته ده سم دلته موږ دا کېږو کوم پردۍ ژبې زموږ خلک یې نه درکوي نسل کشي چې کشي ته لوړ ټکی ورکړي نسل کشي معنا جنوساید انسانان بیخ شول نسل چې زبر ورکړي نسل کشي معنا دغه ډېرول وچه فیصله افغانستان جنګ روان دی افغانستان جنګ روان دی 40 کاله بالا وشو سم د افغانستان جنگ اوس د افغانانو د پښتنو د نسل کشي شکل اخیستی بالکل لکه د یو کام نسل چې ته کاږي موږ خواست کوو بل چاته نه طالبان ودغه هم طالبان در کومه مزله وژنو تر کومه مو دغه کړي افغانستان جنگ واحد جنگ دی ورونو ته پارټي کارکونان یاست دا د جهان واحد جنگ دی چې په دې کې ټول انسانانو برخه واخیسته دا واحد جنگ دی چې جهان ټول ملکونه په ګډ شو د دنیا پر سر یو کام اوسي سکیمو ورته وایي په واو کې اوسي دا رېډي کې شي په دې غرب سره د غیر رېډي په سره دی د سکیمو ماسوا د دنیا هر کام ټول یورپ ټول افریقا ټول استرالیا ټول جنوبي امریکا ټول ایشیا د دې هر خلک راغلل په افغانستان کې زموږ بچیان مړه کړل جنګ پر دې وشو افغانستان کې پیښه وشوه یو تبدیلي راغله یا داود خان ظاهرشاه پسې واخیستې بیا د افغانستان د بل انقلاب وشو افغانستان د ګرد جهان د دلچسپۍ د جنګ مرکز بیا چې څوک راغلو پاکستان یې مرکز و چې څوک راغلو امریکې په مشرۍ کې هغو دا ویل چې موږ دې ته راغلي یو چې افغانستان یو کوچنی ملک دی د ده خودمختاري او استقلال زورورو خرابه کړې ده موږ دا خلاصول غواړو هغو ویل چې پر موږ باندې د جهان حمله ده زموږ خپل کومکیان راغلي دي روس فوجونه راغلي دي زموږ خپل د وطن دفاع پر دې باندې ناټو پلانا او روس ګډ پلکشات جنګ روان شو یو ایټم بم نه دی استعمال شوی په افغانستان کې نور د دنیا هر بم استعمال شو څلوېښت کاله زموږ د سرولو د مشرۍ په معنا او د ولس مرګ تر اوسه پورې روان دی نه پر موږ څوک زړه سوځي نه موږ خلک انسانان د علم دې معیار ته رسېدلي د کابل په جرګه کې موږ وکړو نن د انسان د علم او د پوهې دې معیار ته رسېدلی دی وایي تاسې
دا زمهران، دا لړمان، دا ګیدړ، دا بزري، دا چغالان، دا لیوان، دا خروړي بلایو مه وژنئ، دا د دنیا ښایست خرابوي. مار مه وژنه، ښایست خرابېږي. زرۍ مه وژنه، ګیدړ مه وژنه، پړانګ مه وژنه، بیزو مه وژنه، زرکه مه وژنه، دغه مه وژنه، پښتون وژنه. دا کوم معیار دی؟ زه د کوترې حیثیت نه لرم، د کام په معنا. زه د کوترې حیثیت نه لرم، زه د کام په معنا د سوی حیثیت نه لرم. دا د خلکو ارادې دي او دا زموږ خوار کام دی، دا زموږ خوار ولس دی. مهرباني به کوئ، که پښتونخوا ملیان پارټي کوئ، ملا تړئ، خدای مې راوړي. او دا په فیسبوک کې نه یاست، یو د بل کالي کاږئ، زه پام خو زه پر ما ګران یاست. ما دې په خدای قسم چې په درزونو خو د پارټۍ وباسم، په درزونو دا وجه بل کار دې زده دی. وروڼه که پارټۍ کوې، زه دا پارټۍ که نه کوې، زنده‌باد، مخ شه. بس پارټۍ جوړې، هره بله جوړې، زنده‌باد، مخ شه. که پښتونخوا کوې، پښتونخوا دغه پښتونخوا په ډېر محنت جوړه شوې ده، تر ډېرو لوی تکلیفو تېره شوې ده. نن شکر دی عثمان هم اشاره وکړه، بل مو وویل نن ستا خبرې ګډ پاکستان کوي. نو خو بلا دې وویل ټوله چرګې حلاله کړه، خیرات وکړو. ادې ته وچې ادې بابکه ته چې به کشمیدې ته د پښتونخوا جلسو له منځه نور خوا د پښتونخوا جلسو خبره ګډ خلک کوي، فلانه یې کوي، فلانه یې کوي، فلانه یې کوي. عزیزانو خبره دا ده، خبر رسپاتیش سم نسل کشي شروع ده. دا نسل کشي بل څوک نشي خلاصولی. موږ خلاص کړو طالبان مشران، هر څوک شي چې و طالب مو خدای ته وګوري، تر کومه به سره وشي، تر کومه به سره لاړو. او دنیا ته دا وایي، دا په کار ده چې د پښتونخوا ملي عمومي پارټي هر کارکون ووایي زموږ ګرد جهان پورې وړی دی. امریکا او د هغې انډیوالان یو رنګه، روس او د هغې انډیوالان بل رنګه. امریکې روس راغی تا او ستا استقلال یې خراب کړی، کور ودان ته راغی، اصلي دې راوړی. بیا دې یو قسم دا خبره وکړه چې خپل بچیان نه سم وژلوئ، افغانانو به ویلي چې بچیان موږ دا ډېر موږ ځو. تا وسله ورکړه، پیسې دې ورکړې، افغانانو خپل سرونه وجازو و چنکونو ته برابر کړه. روسیان دې ته مجبور شو، ووتل. اوس وخت تېر شوی دی، کله کله د ملګري نظریات خبره کوي. اول وار زموږ مخالف ته د مجاهد نوم مسکو ورکړ. اول وار هغه چا ته چې موږ یې وژلو، چې موږ یې حلالولو، اول وار رحیم صاحب د خدای وبخښه، رحیم صاحب دا به څه کوو چې دی مجاهد شو، موږ څه شو چې دی مجاهد شو، ډاکټر نجیب الله څه شو. خیر دا پکې راځي. وسوه بیا جنیوا معاهده وسوله، بیا پلانه وسوه، بیا یو روغه تقریبا وسوه. دا روغه بیا له دې ځایه سبوټاژ شوه، بیا د نوي سره کټلونه شروع شو. دا جنګ موږ په کار ده چې افغانان دا ووایي، کرزی صاحب باید دا ووایي، اشرف غني باید دا ووایي، سیاف صاحب باید دا ووایي، ګلبدین باید دا ووایي، او افغانه او اشغانه باید دا ووایي، پښتونخوا ملي پارټي باید دا ووایي چې دا دواړه قوتونه که د افغانستان په حمایت کې جنګېدل، که د افغانستان په مخالفت کې جنګېدل، زموږ پوروړي. تا ماته وویل تا دا استقلال خلاف شوی د امریکې. ما جګړه وکړه، روس ووتې، زما استقلال بیا په خطر کې. روسو ته راغلی وې، تا زما دفاع کول، ووتې، زه دې پرېښوم، زما ښارونه، آباد ښارونه ستی په جنګ کې ولاړ. زما فوج، د افغانستان فوج ستی په جنګ کې برباد شو، زما ټینکونه کباړي شو، زما دغه وشو، ته پر یو ولاړې، بل پر بله ولاړې، موږ سره پرېښو. موږ دا اوس کوم سړی دوی ټاکلی وو مذاکراتو دپاره امریکې والا، هغې دپاره موږ یو شی لیکلی وو. بیا دوی موږ یې ګوري، دوی په لګیا وو، بیا عثمان په لګیا وو، او ګوتې موتې کې وویل هغه دا موږ چاته نه واستاوه. په هغه کې موږ دا خبره کړې ده چې وروره د جهان د ملکونو دا اشتیا اوس نشته چې دی به افغانستان نیول غواړي. د هغو اشتیا خرابه شوه. هغو د افغانستان د څوباړي زور ولیدی، لیکن هغه همسایګان د افغانستان چې د افغان د څوباړي مخامخ زور یې نه دی لیدلی،
دا هغه له داسې اشتیا ورته کېږي چې یاره ناټو خطا وتله، روس خطا وتې، پلانی خطا وتې، ځکه خیر دا کار کولی شم. زه د افغانستان تر ګېډه لاندې کولی شم. موږ کمزور یو، موږ خواست کوو که څوک جهان د لوی جنګ خلاصوي، د افغانستان جنګ که د یورپ ملکونه او که د روس مشرقي ملکونه دي، که دوی د دې جنګ د ختمېدو کوشش نه وکړي، د افغانستان جنګ به دې ګرده خطه ته وراچي. ولکه بیا پاکستان پاتې شي، ولکه بیا هندوستان پاتې شي، ولکه بیا ایران پاتې شي، دا ګرد وطن په سرو زرو ولیږي. د افغانستان د بچاو یا د دې جنګ څخه د بچاو یوه خبره ده. د افغانستان جنگ د افغانستان د خودمختارۍ پر خرابېدو خراب شوی دی. د افغانستان جنگ به د افغانستان پر خودمختارۍ پر بحالېدو ختمېږي. افغان دا کار نشي کولی، افغان ستړی دی، ټکور دی، زخمي دی، غرق دی. دا کار تر هغو چې افغانستان ځان راپورته کوي، ګلاري ولا فوج شته، پکار دا ده د خپل ملک د دفاع لپاره، د خپل خودمختارۍ لپاره، د خپل استقلال لپاره چې ولس څونه قرباني کولی شي افغانانو وکړي 40 کاله. پکار ده چې په دې دغه کې چې یاره زنده باد دونې خوار ولس او دونې همت یو فوټ مځکه نه ولاړه، د دې انعام به دا ورکوي افغانانو ته. د دې انعام به دا ورکوي، څوک یې ورکوي؟ سکیورټي کونسل. سکیورټي کونسل کې امریکا ده، روس دی، چین دی، فرانس دی، فرنګۍ دی، فرانس دی، روس دی، چین دی، امریکا دی، پنځه روس. موږ دوی ته خواست کوو چې ستاسې 50 سره بچیان دا په وطن کې مړه دي. تا ما سره کومک کړی دی، ته راغلی وې، هر څه دې کړی دی، اوس لګیا یې کومک کوي. ستا بچیان د ما سره مړه دي په وطن کې، ته دومره مهرباني وکړه. ته د اتوان لرئ، ته د اتوان لرئ، زموږ توان کمزوری دی، افغان توان کمزوری دی. ته د اتوان لرئ، د پاکستان د افغانستان او همسایګان ترکمنستان دی، ازبکستان دی، قرغیزستان دی، چین دی، پاکستان دی، بل څوک ایران. ته د اتوان لرئ، د افغانستان او همسایګانو ته به ګوته څنډئ، ته او ستاسې ګوته معنا لري چې که بیا ته په افغانستان کې مداخلت وکړي، ښه دي ورځ تر واده دا جنګ بندېږي، دا جنګ بندېږي. بیا دلته عثمان خان وویل که دغه وویل مذاکرات که امریکا او طالب سره کوي، که روس او امریکا طالب سره کوي، که طالب او ډاکټر عبدالغني سره کوي، د دې د باش نقطه به د افغانستان د استقلال بحالوي. افغانستان د افغانانو په خپل لاس کې، افغانان چېرته څوک دي؟ افغانستان د افغانانو په خپل لاس کې. خارجي مداخلت تر هغو چې افغانان دغه کېږي، دا 15 سکیورټي کونسل، چین، روس، امریکا، فرانس او برطانیه دا توان لري چې د افغانستان دا ستا فوج لږ مضبوط کړي. د جنګ سړي افغانستان لري چې دغه فوج که اوس 2 لکه دی، چې دا ور 4 لکه او لږ ګزاره وکړي، د 8 میاشتو دپاره د همسایګانو ته ووایي چې هلکه په پښې در وڅښه، څنګه چې در وڅښې دا دې وکړي. افغانستان به د دې خطې بهترین جمهوري ملک او طالبانو ته موږ دا وایو چې ته مهرباني وکړئ، ته یې پر ځان وټینګېږئ، پر استقلال سره متفق شئ، خارجي ملکونه به ووځي، هېڅوک دلچسپي نه لري. سکیورټي کونسل کې د همسایګانو د اشتیا مخه ونیسي د یو څو وخت لپاره. افغاني فوجونه دې لږ جهازونه مازونه چې دا په لاس ورکړي، بالکل به انشاءالله افغانستان لکه اقبال چې ویل چې افغانستان د ایشیا زړه دی، که دی په خیر کې وي ایشیا به په خیر وي، که دی په بربادي وي ایشیا به په بربادي وي. د افغانستان جنګ. بله خبره د اسرائیل د کېږي عزیزانو، تاسو د پښتونخوا د ریاستي کارکونان یاست، نو خو په یاد ستاسې به یې یاسر عرفات باندې حمله وه، یاسر عرفات کړی
ځان دنیا دغه سره ایستي دغه باندې د ده په یاد کې مونږ جلسه وکړه په ساینس کالج کې ویکټوریا هلته ما خپله یې فکر په یاد ده ما پارټي ملګرو ته دا چې اوس سړی مهرباني وکړي لاس سره وتړي لاس ورته ورکړي داسې نه وي چې موږ هم د خپلې ناپوهۍ د خپلې بې اتفاقۍ د خپلې خربوسۍ ټکي غلط استعمال کوي دا یې نه وي چې سهار زموږ بچیان د ځان خلاصولو دپاره خودکش حملې کوي دا مو 15 کاله مخکې راته نن زه بیا درته ګاډي مهرباني وکړئ موږ هغه ځای ته نه یو رسېدلي اسرائیل دي فلسطین دي په نارو په ژړا څه جوړه ده فلسطین خو د غریبان لګیا دي د اسرائیل سره ګواکېلا زموږ دا ده د پارټي په معنا پښتونخوا ملي پارټي ښکنځل موږ نه کوو د اسرائیل سره زموږ ګیله دا ده چې دا واحد کام دی چې د دنیا هر ظلم ورسره شوی دی د موسی علیه السلام د وخت راواخه 2000 کال یهود چې زله ورخ سپرګر ځان مهرباني یهود چې پرګر ځان سره ورخ سو دوی د نن درمځکه لاندې پارټي مهرباني وکړي توجه کوي خبره یهود په ګرد جهان کې پراته وو په ماسکو کې وو امریکا کې وو په فرانس کې وو جرمني کې وو ایشیا کې وو په افغانستان کې وو دننه یو پارټي جوړه کړه څنګه کله دا فیصله کړه چې لاس مو ورکوو د 2000 کاله مخکې وطن ونیسو نوشي تل أبيب بيت المقدس شو كده مش پیغمبر موسی علیه السلام مش پیغمبر دی دا مزکه دا بنوسو دا دونه په تنظیم لګیا شو ګولډامیر د دوی وزیر اعظم و بیا چا پښتنه جوړ کړ چې ته د روس وزیر اعظم د روس یو دی ته دا څنګه سره راټول کړ دا دغه دا ګرد یهود څنګه سره راټول کړ سره ولاړه څنګه مې دا ونیو هغه ځای ونیو دی ول ما اوسم د کازاکو د آس کړپۍ په سر کې دی چې یو پراتو په ماسکو کې دی د بدمعشي کولې هغه ته د سره راټول څنګه شواسه دی ول مشه خو په ذهن راځي زموږ د یهودیانو هر اختر دا په دوا کې دا فکره و پاتې کړه مو دې توجه کوي زموږ د هر یهودي کله د افغانستان کله د ایران کله د هندوستان کله د یورپ کله د ایشیا کله د استرالیا چې اختر په وځ لاس پورته کوي په منځ کې یو فکره دا کوله چې خدای کول بل اختر په فلسطین کې خدای کول بل اختر په فلسطین دا د ګرد کار موږ د دوا خبره نه کوو پښتونخوا ملي پارټي کارکون پکار ده چې د په دوا کې دا خبره وي چې بس که سر نه یې بل کال ګډ پښتون وطن په یو ځای چې که سر نه وو په کار چې داسې یې نه کوي هسې ګټې سره کوم وخت نه ضایع کړو څه ټایم ضایع کړو ته مې ته خلک لاړ شي نوکري وکړو او که د خپل کام مشکلات حل کړو د کام په مشکلاتو کې خوارۍ راځي تکلیفونه راځي او دا هم په وژو مزله وکړي دا داسې دی هغه داسې دی پلانۍ دی د دنیا په ګردو پارټیانو کې درې پندنه وایي او دوی تقسیم کوي وایي پلانۍ ډله د هاکس باز ته وایي راته دا باز دا بلکې سفر کې پښتانه باز انګریز هاک وایي دا سختري ته هاک وایي دا بل ته کوتره وایي دا فاره پارټي دا کوترې دي دا ځل لیکن دښمني خو نه یې دغسې مشکلات جوړول په کوم شي کوټه جوړوي د زیر د ورونو دي راغلي د دوه کاله کېږي پنځه اجناس دوی چې په کوم کوټه جوړوي دا ګرد نه متفق کېږي ایو به وایي چې کاکاله چې موږ جوړوي دا کوټې د ډېټک تلویزیون یې ښځې زموږ دي چې په ورځ ته کوي خبرې اول وایي بابا چې جوړې کې د غوا کوټه او چې جوړې کې پلانای دی دا اختلاف تعمیري دی دا به سره باس را باز کې هاي پروفیسور صاحب خبر مخالف وګڼي چې پر دا ځای جوړ کوشش داسې نه یې ګوره مهرباني وکړئ موږ هم طاقتور یو هم کمزور یو
زه دا بله طاقتور دا خلک دا سړي ما ته وویل دا ول دا ګټ خلک موږ راوستي هغه هلته هغه نومال چې دي په جوړه کړه نن چې راته وویل په کلیم الله باندې نه یو ریفرنس جوړ کړی د اسلام آباد هاي ډاکټر کړي نن چې راته هلکه په سترګو ړانده سي موږ دپاره پښتونخوا ملي پارټۍ دپاره بد کار دی چې جاسوسي وکړي بخبري وکړي ته ړانده سي نه مولا دا اوس حکومت چې روان دی خو د هر یو زما زوی شپږ میاشتې بعد یې د 10 کروړو بنګله واخیسته هر یوه د 10 کروړو بنګله اخیسته خر یې په خدا کې درلود سایکل یې په خدا کې درلود چیرې یاست هغه مدیریت هلته عثمان یې خبره وکړه ټیک خبره یې وکړه زموږ معاشي مشکلات د کام ډیورنډ لاین باندې دا یې ما دوی کرام باندې چې دا اوښې ته پر د بارډر پر دغه باندې اتې چې لارۍ یو سړي ته ورلګوي ته خدای چا ته دې لارۍ ورلګوي ما وړ د چا څه پوښتنه وکړه چې موږ خلکو دا کارونه مارونه کوي ما ورته یوه لارۍ یو سړي ته ورلګې د ده څو ګټې ده زه داسې 8 لکه ګایډم دی 15 لکه ته ورسېدل یوه لارۍ چې خالي کاغذ ورکړې دا ستر عینکې دا ستا د یوې شپې 7 لکه روپۍ دا 7 لکه روپۍ خو موږ خبرې شته ته وکړې آیا خلک سهار ماښام لګیا دي چې په ورځه په پارټي پسې غېږي زه اخري وار ورته وایم زموږ د ګریوان کې خلک لاس وکاږي موږ ډېر درګنه خلک یو موږ په ډېرو بدو خبرو خبر یو اخر موږ مجبور یو که مې خوله درپسې خلاص کړه دروغ به نه کوم په رښتیا به زه ستا کالي کاږم د هر یو رښتیا دروغ هېڅ دروغ ستا پر پښتونخوا ده او پښتونخوا ده او پلانان او پلانان خورئ هایه تماشا د کرنل صاحب لارۍ خوري یو 2 3 د شپې 4 15 د شپې هغه په بیتون دغه کړی دی د پلانایست پښتانایست وروره ډیورنډ لاین موږ سره پاکستان ته وایو چې مهرباني وکړئ زموږ ستې رشته نشته خلک وایي نو یو سپېژلي وو نو یې راخبر ورور ته دې وویل زه ګټ خلک ورځي په شپې تورو ګېټونه زه پر وخت ورځم ولا یې په دې دغه کوله بچ عثمان هم ورځي راځي معنا یې دا ولا کوله او کوم پلوش کاره خبرې نه بوزو خبرې بوزو داسې نه ده ډیورنډ لاین ختلی دی په 1803 کې پاکستان جوړ شوی دی په 1940 څلور 50 کاله دا ډیورنډ لاین ختلی و ناصر مګري وته کړل دی به کښنی و په دا لار باندې پښتانه په زراو د اوښانو سره د غویو سره د ټوپکو سره د پلانې سره په پوښچه کې یو شی مې بلم پټ موږ راتلو لاندې بېرته افغانستان ته تلو کلکونه نه وو زرګونه خلک وو بیا د جرمني خطره چې راغله جرمني په افغانستان راځي بیا راپورې وځي بیا هندوستان رسي دا زموږ پر غرونو باندې مورچې پرنګي جوړې کړې ډیورنډ لاین باندې تارونه نه کړه جار ډیورنډ لاین یې نه کوي دا د انسانانو نن جهان دې ته تللی دا ځینې ما چې اسکیمو چې ما یاد کړل شمال خلک دا د حیوانان د یخو څخه دغه ځي و ټول ملکوت حکم دی چې دغه حیوانان د پیلان د رینډیر د غره پسونه د لیوان میوان دا چې له ګرمۍ سره په یخ مخ ځي که د یخه څخه په ګرمۍ مخ راځي یو ملک په بارډر نه ورته بندوي خلک حیوانان ته بارډر نه بندوي تا په افغانستان کې زه دا شینشروزی دی دا شینشروزی دی په سپینه تیږه کې پروت دی د دوی په پاکستان کې مځکه چې ډېرې نو 2000 یې کړی دا یې 3000 د ګډ کام د ډیورنډ لاین نه سره در پتیګانو در سا پورې د دوی مځکه کم سے کم 100 میله پرته ده دا به څه کوي 100 میله دا بړې سي زیات شوراوات په دې خوا د بړې سي مځکه نسته په کوټه کې څه گزاره نه راکړي ځکه نسته د بړې سي ګرد مځکه په افغانستان کې دی به څه کوي
غبیزی شمشوزی پلانیزی ملیزی بیا ځه د کمردینه پورې دا لوڼو سلیمان خېل زموږ موزیک کې وطنونه په زراو نه په عرباو یې کړ دېرش شمېره په افغانستان کې پاتې ته ماته لږ کپس جوړ کړي وروره پښتونخوا ملي پارټي یو کول کوي آی اس آی تاسو یې هم کوو ایم آی د تاسو یې هم کوو زموږ کار به پر د آنلاین کاروبار ته پرېږدي د دې موږ ذمہوار یو موږ ډرګ نه پرېږدو اصلي یې نه پرېږدو پښتونخوا ملي پارټي تر خپله وسه پورې پر دا لار نه نشي مواد پرېږدي نه اصلي پرېږدي کاروبار دپاره به زموږ خلک نه په عذابوي او که په عذابوي به زموږ تی به کشف به ګیري ته به تارونه تړې خلک به په لګیاوي کوي موږ دا من شلول غواړو لیکن یوه خبره ښکاره کوو چې د ورځې دغونې خلک وژني په افغانستان کې دا ارمان د هېچا ولکه وکړي چې پاکستان به وي نور قومونه به سیالان وطن به لري صوبې به لري اختیار به لري پښتون به مریی دا ارمان د چا لپاره هم ولکه وکړي دا کتن کفر نشي زما به هغه هیڅ د بل کار زه د هېچا څخه خیرات نه غواړم د هېچا څخه زکات نه غواړم چې پنجابی په عین کې کوم حق لري چې سندی په عین کې کوم حق لري چې بلوچ په عین کې کوم حق لري زه ولې تقسیم پروت یم زه به خامخا متحد کېږم نن مهرباني وکړئ دې تعلیم یافته خلک یاست لاس ورځې کېږي د سیند د پنجاب پر اوبو سره جنګ دی زموږ غږ نشته اوبه ګردې ستا دي د اسمان اوبه هم ستا دي د مځکې اوبه هم ستا دي ګومره د ژوب دی پلانی دی کابل دی کونړ دی اباسین دی خلک سره پر لګیا دي موږ لکه څه خبره نشته چې ته څه کوې زه څه کوم وروره موږ په دې وطن کې برخه غواړو موږ به مجبوره کوئ آخر موږ دې ته مجبوره کېږو چې موږ به پنجابي ته هم وایو سندي ته به هم وایو بلوچ ته به هم وایو سراکي ته به هم وایو چې وروره د پاکستان په فوج کې به د آبادۍ پر بنیاد ورته برخه راکړي پاکستان فوج کې به سراکۍ برخه لري پاکستان فوج کې به پښتون برخه لري بلوچ به لري د آبادۍ پر بنیاد موږ غږ نه کوو پاکستان فوج تا داسې پښې پسې راواخیستې ګرځې اوس د خلکو د قتلونو د خلکو د بېعزتۍ لارې واخیستې دا خو د پاکستان د ماتېدو خبرې دي موږ پاکستان ماتول نه غواړو په ایمانداري یې ماتول نه غواړو لیکن په پاکستان کې د غلام په توګه د دویم درجې د ښاري په توګه اوسېدل بل چاته به نه وکړو عثمان دا کوي نه ماتې دی بې غیرته بل چاته خو نه چې خبره وکړو وایي ډول پښتنو ته بې غیرته خبره وکړو وایي ډول پښتنو ته بې غیرته دا عثمان دا زیارتوال دا مرکزي کمیټۍ دا کادر هغه دا که د غلام په توګه په پاکستان کې ژوند کوي ملا دې هم ماته شي مخ دې هم توس موږ دلته د غلام په توګه ټول برابر یو آزاد یو دلته کله کله یو فکره زیارتوال وکړله موږ ځینې خلک یې کوي معنا یې غلطه رانیسي موږ د بلوچستان تقسیم نه غواړو بلوچستان معنا بلوچستان چیرته چې بلوچستان وایي بلوچستان معنا د جنوبي پښتونخوا واخواته د برټش بلوچستان واخواته تر سوی واخواته بلوچستان پوسه کار یې پوسه د موږ سره په برټش بلوچستان کې جمالیانو دا علاقه ده مرۍ دي بوکچۍ دي چاغي نوشکي دي دا په ډېره خوښه که خپلو بلوڅانو سره ځي په مخه دې ښه سي یا به د موږ سره ما سره کښېنې ما او تا سره سیالان ما او تا د یو وطن خلک نیم به ته نیم به زه ښه ګزاره به سره کوو وزیر اعلی کله ته کله زیارتوال کله پلانی کله پلانی نیم ته نیم زه که دا رنګه نه کوې ورور ما او تا بس زنده‌باد کوټې کې شوانیان دي مجلس یې کړي ګپ به سره کوو نیت اوسو دي جوار به سره مړه اوسو دا به سره کوو دا به پښتونخوا وي نوم به ورکوو که بل چا نه ورکوو موږ به د دې کښې دغه جوړ کړو افغانیه صوبه یا د جنوبي پښتونخوا صوبه یا پلاني صوبه یا دلته به او مجموعي خبره ګډ پښتانه یو ځای د علي خبره دغه وکړ عثمان خان خو ما یو میاشت مخکې ورته روژې د مخه مې ورته وویل دی په کارو وخته و ما تا بل صوفي پیدا کړ او د علي ملګری هغه سره خبره وکړه وروره خلاص یې یو ورځ به کښېږو
جلسې به وکړو جمعې ورځ هر شي په ګرد پاکستان کې چې وروره دې سړي هر چا شي دي نیمه یې کړی دی نکلاره کړی دی جلوس یې کړی دی جلسه یې کړی دی پلانه یې کړی دی دا سړی یې لک کې په څو ورځې کې نه کوي نه ما دا اوس مشوره وکړه په ګرد وطن کې سم تاریخ شوی چې ګرد کې دی تاسو په ټلیفون ولې به سلامات دي ما دا خلک وویل دا ډېر زیاتوب دی دا یې نشي عادي چې که څه زموږ مخالف وي لیکن غلط یې شنولی اوس د سپي د زوی ته اندازه لګوه په رښتیا پابندي خلک به څه کوي په دروغ پابندي خو ټیک وي په رښتیا پابندي که تا رښتیا ویل که ته جج وې پای به دی لکه قاضي فیضي صاحب پای به دی لکه پلانی که د دغه خبره کوله سړي بیروکراسي والا وشو ما ته دوی دا وایي چې پلانی کار داسې بعض د به ژوند تنګ وي د بچیانو ژوند به یې تنګ وي لو بده وي وروره موږ په خدای کې بل شی لرو دغه یوه رښتیا راپاتې شوې ده رښتیا ووایو پر دې دا موږ وعده کړې ده د هر چا مور موږ د ځان مور بولو د هر چا خور موږ د ځان خور بولو نه چاته د مور ښکنځا کوو نه چاته د خور ښکنځا کوو لیکن که په رښتیا پابندي کوي رښتیا خو خامخا به د پاکستان د بربادۍ اول لجنه دغه ده چې د پاکستان جاسوسي ادارې تر اوسه پورې په دې ناجوړي اخته دي چې لیډران ایجاد کړي دا نشي کولی لیډر نه ایجادېږي ورک څه خراب کښېنه لاندې ګزاره به سره اوس د مخ فرمانې ګزاره کوو اوس ته لارویم ته چلوي بیا سبا فې بل هم ته راباسي بل سبا کویلې زه راباسم بیا خرکاري به هم زه کوم بسکوټ به هم زه راباسم غوایي به هم زه کوم موږ به چیش کوو موږ به یو کار کوو راسې دا پاکستان سره جوړ کړو پاکستان نشي جوړېدای دا خطه د امن کور نشي جوړېدای دا فلسطین مسله نشي حل کېدای چې تر څو جهان زور ونه کړي د اسرائیل سره او د اسرائیل او د فلسطین د دوو خودمختارو ملکونو په حیث ګزاره نه وکړي او دلته چې د افغانستان سره پر دې خلک ولاړ نه شي په دې خطه کې امن نشي راغلی موږ ته خلک دا کوي وایي دوی جنګ کوي ځینې خلک نن ورځ نه ده بله ورځ وغږېږو بله ورځ پرې وغږېږو چې دا ګلستان داسې و ګلستان داسې و اوس زه ماته معلومه ده ګلستان چېرته کوي خلک بیا به بله خو وغږېږو ګلستان به خدای خیر کړي اوس نه پرې وغږېږو موږ نه دغه کوو ګرد ګلستان یې کنډوالې کړي دا یو سیاسي کارکون ولي نو نه اخلي ګلستان یې کنډوالې کړي ګلستان پرېږده چې زیاتوب کوي د مقام سره د پښتانه سره زما د اختیار سره زما د خودمختارۍ سره پاکستان سره کنډوالې کوو خلک به زیریا لاله خلک به څه کوي نه موږ لیونیو نه موږ کنځل کوو نه موږ بد کوو نه پلانا کوو دا خلک ته خواست کوو شری ته څه بل اخیستی ولې چې د ستنې د سپم ځای پښتونخوا ولایت پارټي ته موږ ته راکړي موږ له پښتانه سره راښکته کېدل نه غواړو د نومونو روی مو چاته نه شو د خدای روی مو ورته نه شو د قرآن روی مو ورته نه شو د بل دپاره موږ وخت بدلېږي موږ د خدای ټکر ټکر کړي موږ د خدای ټکر ټکر کړي موږ د سهار ماښام په جګړو کې وراسته شو ته څه کوې چې راته ولاړې او تا څه ګلستان کې ما یو اختر کې یو خبره کړې وه خلکو په یاد دي مالداره خلک چې د مني اوار اول رڼې الوتې د لاندې پسونو جلا کې د رڼې سره بل بیا خوارکي ته دوې لکې دغه ورکوي چې نصیب ورته ولاړ پښتې وشي دا خوارکۍ لږ شوري چې وایي نصیب سره سره کوي او د خو نصیب ساتلی دی چې هلته د ژمي اول ته بس خړ ما دا چند سره کوي لس ټوپکې به لاسته کړي دي ما کې بیا سر نه شي چې خلاصولی بیا درته وایي په تا ما خرڅ کړی دی هغه پیسې درکړې هغه موټر درکړې هغه مځکه درکړې فلانی درکړې اوس ورسه فلانی کار که هغه کوي په بدیاخ ته کېږي کې نه کوي دی وشي په خپله ځان ژغ وکړي لکه خلیل تل چې په ورسته ګرځي کله څه وایي کله څه وایي پر د خپلو خلکو ژغ سره وکړي ځان وخت ناوخته دي مازدیګر رحیم صاحب ته د خدای
هغه ورکې رحیم صاحب خو نو اوس رحیم صاحب خو زموږ یاد دی هغه تنګاوۍ ته خدای دې وبخښي ما یو وخت سره ناست وم ما ورته وویل چې فلاني به لاندې خلاص کړم څو پیسې راکوې ولې لرم ما ویل بیا هم څو راکوې ویل یاره یو 3 کروړه خو به درکړم د خدای قدرت دې ولاړې اتمه ورځ کار وشو اتمه ورځ ټاکه شوه سوه کار وشو هغه پور ما پسې پاتې دی عبدالعزیز ناست دی لکه دواړه سره وکړي چې په پښتو راکړو که نه کړم څلور ورځې ته وکړم ګواهان شته ما دې ته خو روان یم په مخکې ښځه د بیا به راټول شوې ما چې فلاني به لاندې خلاص کړم څو پیسې راکوي ډېر لرم بیخي ډېر درکوم ما ته توکل څو راکوې ویل انشاءالله 3 کروړه خو درکوم دا اته یو څو په اته ورځ کې کار کوو اسمان دغه شو ما سره دغه دا پور نفس پاتې دی نصیبه هغه به کوی دا 3 کروړه روپۍ نقد دا وخت زه به معمولي چې د ورځې نه د میاشتې 3 سوه راکوم زه به خوشحاله ما د نصیب په وخت به مې خلاص نو رحیم صاحب ته خدای خیر وکړي چې الله دې وساتي د هغه ډېر شکریا ادا کوو د فقي صاحب عثمان یې مخ نه دی کړی هغه یې نوم راوښتی سیمینار داسې په کار وو چې په کار ده چې ادیبان خلک یې دغه بیا به خیر انشاءالله که ژوند وو بیا به دغه کوو نو عزیزو کور ته به بچیانو ته د رحیم صاحب کشرانو ته وروڼو ته دوکانو ته ډېر احترام ډېر سلامونه خدای دې رحیم صاحب وبخښي خدای دې موږ ته همت راکړي چې کوم کارونه داسې پاتې دي چې په هغو همت وکړو ډېره مننه کور ودان ملګری په ځای باندې داسې کښېنئ په ځای کښېنئ د الله را خلاصه کړي مشر به وکړي تاسې د باندې ملګري سیټ ته